بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن زمونږ د نورانی او تجویدی قاعدې 5 نمبر درس دی. د نمخ کې درسونو کې مختلف حروف تر سین او د ذا پورې تیر شو. اوس ورپسې د اواز په اعتبار سره حروف دي ظا، ذال، ثا. د دغه حروف په پہچان کو. قاعده کې زه تاسو ته دا حروف وښیم. دا حروف یو دا حرف دی ظا، یو دا حرف دی، یو ورپسې دی ذال دا حرف دی، او یو ثا دا حرف دی. د دې درې واړو حروفو موږ نن پہچان او پیژندګله کوو چې دا په څه طریقې سره موږ پیژنو. د دې شکلونه، د دې اواز او د دې نوم. نو ګوره د دې اول حرف د پاره حرف ظا. د دې لپاره به موږ یو کالم جوړ کړو. شکل، بیا نوم، بیا आवाज. شکل، نوم او आवाज. د دې ظا لپاره یو شکل لازم داسې پورا، یو شکل لازم داسې چې دې سره لګېدلی بیا بل حرف سره، او بل شکل لازم داسې مخکې یو شي سره لګېدلی یو حرف سره، وروسته د سره لګي. دا درې شکلونو سره عام طور استعمالیږي. بیا د دې نوم ظا، ظا، ظا الف ظا، دا د دې نوم دی. د دې شکل لا نشاندهي شو او په دې نوم سره دا حرف وویل شو. اوس استعمال به څنګه کوو؟ نو په دې باندې زبر زیر پیش ولګوه. ظا زبر ظا، ظا زبر ظا. خپل مزیدار چې د خپل مخرج نه ادا شي او مخارج به منستو ان شاء الله بیا وایي. د خپل مخرج نه خپل مزیدار ادا شي. ظا زبر ظا زبر ظا، ظا زبر بتاوي. اوس چې ظا شي نو لن وایا چې اوګر نشي. ظا داسې دې جوړ نشي. ظا حمزه به جوړ نشي جټکې سره. ظا زیر ظی، نو ظی 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 داسې نشي. یا به حمزه جوړیږي، یا به پکې یا جوړیږي، او یا به پکې دای چې هغه مجهولیږي. ظا زیر ظی، ظا ظی، ظا پیش ظو، زو 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 داسې نه. ظا پیش ظو. دای طریقې سره دا به ادا شي. اوس د دې شکلونو موږ مثالونه ورکو چې دا پوره شکل کم ځای کې استعمالیږي. لکه مثال د دې یو دغه راکړه، یو کپړه را دې خوا. د دې مثالونه موږ ورکو. ګوره ورته محفوظین. ویږي دا ظا دو زر ظن دې ځای کې دا ظا چې کوم نه پورا ولیکل شو او استعمال شو. په میز کې چې کوم استعمالیږي نو هغه دا یو شکل دی. لکه ینظر، ینظر د دل د ګورئ ینظرو کې ظا استعمال شو. ظا د مخ کې نون سره او وروسته د را سره ولګېده. ینظرو دلته اواز کوم نه خپل ظاهر کو. کله په دې سر کې دا یو چې وروسته بیا بل څه حرف وي. لکه ګوره ظالمین، ظالمین د دې ګورئ دا ظا دا وروستو بیا د الف سره لګېدلې ده.
نو دا د دې د استعمال طریقه وه او د اواز چې دلته ضا ضین ضو دا اواز یې ورکو دا یو حرف شو بل حرف دی پسې ذال لی حرف ذال دا دی د دې لپاره هم ته شکل جوړ کا نوم اواز شکل لدې یو راځي ذال داسې یو داسې راځي داسې چې دې طریقې سره چې داسې مخکې حرف سره لګېدلي وروسته ذالي دا دوه عام طور استعمالیږي نوم د دې زال زال الف مد لام زال او اواز د دې زال زبر زال زبر ز چې د ز سره یو شوان ورنشي یو ز سره یو شانوالی رانشي ز ز زال زال زبر ز ز نزا داسې نشي ز داسې نشي زال زیر زی نزی نشي زی نشي زی نشي زی نشي زال پیش زو زو داسې نشي زو نشي زو نشي دغه طریقې سره به د دې استعمال ښکلی کوي او اواز به پرې ښکلی جوړی د دې نه مثالونه لکه پورا شکل لدې استعمالیږي ذهب ذهب دا د دې پورا شکل استعمال شوی دی دا دویم شکل استعمالیږي ماجو زوزن دلته دا پورا استعمال شوی دی زموږ دا په کار دی دلته دا ځال دی لپاسې به ټکه دی لپاسې به پیش دی مخکې د جیم سره لګېدلی ماجو زوزن نزال لله استعمال شو دا د دې چې کوم دی نو ډېر سره دا دریم نمبر حرف هم ووایو دا یو مخرج کې درې واړه ملګري دي سا حرف سا شکل بیا نون بیا आवाज شکل لدې څنګه دی پورا شکل لدې استعمالیږي داسې دا هم سای درې ټکي پی بیا سر کې استعمالیږي داسې صحیح شو مخکې دا یو وروسته ورپسې بیا حرف لګېدلی داسې داسې مخکې هم ته حرفي وروسته هم ته حرفي او دارنګې آخر کې داسې مخکې ته حرفي او په آخر کې بیا دای د دې نوم سا سا او आवाज سا زبر سا چې سین ته نشي سا سخوا داسې نشي سا زبر سا او اوږد نشي سا او حمزه پکې جوړه نشي سا بیا سا زیر سی سی داسې نشي سی یا پکې جوړه نشي سی داسې نشي سا پیش سو نو سو داسې نشي سو داسې نشي سو داسې نشي سا سی سو صحیح شو اوس د دې شکلونو مثالونه ورکا چې دا په کوم ځای کې په څنګه طریقې سره استعمالیږي څنګه आवाज کوي پوره شکل چې استعمالیږي لکه تحدثو د دې دا پوره شکل استعمال شوی دی تحدثو او چې کله اول کې استعمال شي وروسته سره حرفي لکه ثمره تساله وروسته د میم سره لګېدلې او مینس کې استعمال شي
لکه مثوا دلته دا ساده مخکې میم سره وروسته واو سره مثوا او چې په آخر کې استعمال شي دا یو لکه حیث دا ده ساده مخکې د یا سره لګېدلې دغه طریقې سره د دې استعمال شو نو معنا دا شوه چې نن مونږ د ظا ذال ثا دا مو پېژندل چې ښکلې طریقې سره د دې اواز جوړول ظا ذا ثا او بیا مثالونو سره مونږ وضاحت وکړو مونږ شکل هم د دې ولیکو د هر یو حرف انشاءالله بیا به آینده نور حروف په نور درسونو کې وایو او تاسو به انشاءالله زده کړه کوئ تاسو به اورئ سبق په یادوئ او بیا به تاسو ته اله فایده ملاویږي په دې ځای پورې مونږ خپل سبق پوره کوو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین